بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مسائل ختم کی. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کی. دا رنګ نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د وظیفه ده د رزق حواله سره چې الله پاک به زموږ او تاسو رزق دا څنګه سیوا کوي. یاد ساته چې یو کار ته هم یو کار صرف دا یو کار د کولو دی. دغه یو کار تاسو کوئ، که ستاسو رزق سیوا نه شي تماشه کوئ. ځکه چې پیغمبر علیه صلات وسلام دا وظیفه دا کار په خپله ښودلی دی. چې کوم سړی د پیغمبر علیه صلات وسلام په دې کار باندې عمل کوي او دا د خپل ژوند یو رڼا سازه کړي، نو انشاءالله العزیز الله پاک بوله په رزق کې ډېر زیات برکت واچوي. کو څوک دا غواړي چې د هغه رزق ته دا سیوا شي، دا یو عمل دو کې د پیغمبر علیه صلات وسلام د خولې مبارکې ښودلی شوی عمل دی. انشاءالله العزیز الله پاک بوله رزق ډېر زیات کړي. کو څوک د برکت دپاره غواړي، برکت به پکې الله پاک ورکړي. کو څوک د صحت دپاره غواړي، انشاءالله دومره ناشنا صحت پکې ده چې تاسو به حیران شئ. کو څوک دا وایي چې زموږ کور کې د سکون پیدا شي، سکون، اطمینان، آرام، راحت، دغه یو کار دو کې انشاءالله العزیز الله پاک بوله په کور کې سکون پیدا کړي او دومره رزق ول الله پاک ورکړي دا سړی به ورته حیرانه وي. او د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی. یو ځل یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وایي د الله رسوله ډېر زیات غریب شوی یم. بعض وخت یو سړی غریب شي نو هغه هر خاص ته به لاس اچوي، وایي د الله رسوله ډېر زیات غریب شوی یم، څه وکړم؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته یو ناشنا وظیفه وښودله. نو زمونږ پیغمبر علیه صلات وسلام خلکو ته وړې وړې وظیفې ښودلې او دغه رنګې وړوکې کار به ته ښودو، مطلب دا چې هر سړی وکړي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې کله ته اودس مات کړې نو بیا د هغې نه بعد چاردام کوه، بس دقه کار کوه، الله پاک به ستا قرضونه ختم کړي، الله پاک به ستا رزق مسله ختمه کړي. دومره رزق به الله پاک درکړي، دومره رزق چې ته به ورته حیرانه یې. دغه صحابي فرمایي چې ما دغه عمل وکړو، دومره الله پاک مالدار کړم، دومره چې د هغې صحت نشته دی. نو چې کله موږ په چاردام کې اوسېږو، هر وخت موږ په چاردام کې اوسېږو، نو په دې سره الله پاک راضي کېږي، په دې سره پیغمبر راضي کېږي. هر وخت چې یو سړی چاردام کې اوسېږي د مشابهت د فرشتو سره سازېږي. فرشتې هم هر ټایم پاکې وي، ناپاکه نه وي. نو انسان هم هر ټایم پاک وي، دی ناپاکه نه وي. بل دا چې کوم سړی چاردام کې وي نو د دې سړي یو قسم لا دغه ټایم په عبادت کې دا تېرېږي، ځکه چې په اودس کې ټایم تېرول دا عبادت دی. دغه رنګ فرمایي چې یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام لاړه د معراج شپې له نو چې کله واپس راغلی نو بلال صاحب ته بلاله دا راته ووایي چې څه داسې عمل کوې؟ هغه ورته د الله رسوله هېڅ عمل نه کوم، په چې کله زه اودس مات کړم د هغې نه بعد فورا چاردام وکړم او د هغې نه بعد 2 رکعته نفل وکړم، دغه عمل کوم، نور هېڅ هم نه کوم. د بلال صاحب دغه عمل 2 رکعته نفل او د اودس ماتې نه بعد فورا چاردام کول، نو د بلال صاحب د دې عمل د وجې د پیغمبر علیه صلات وسلام د تګ نه مخکې د بلال د پوک اشاره دا و، او پیغمبر علیه صلات وسلام د بلال صاحب د پوک اشاره دا په جنت کې محترمون دا اورېدلی او بلال صاحب په ځمکه ګرځېدو. نن زموږ وظیفه دا شوله چې کله موږ اودس دا مات کړو، او د کې یو خبر یاد ساتئ چې کله موږ اودس مات کړو نو بیا به 45 منټه صبر وکړو چې د قطره متره یا پرېوځي. نو چې کله موږ 45 منټه صبر وکړو د هغې نه بعد به چاردام وکړو، چاردام موږ وکړو، د هغې نه بعد 2 رکعته نفل، دا موږ ځان معمول زندګۍ احساس کړو. نو انشاءالله العزیز تاسو تماشه کوئ چې الله پاک دومره رزق ما ورته راکړي، دومره رزق چې خلک به راته حیرانه وي. نو چې کله موږ اودس مات کړو د هغې نه بعد چاردام، او چې کله موږ چاردام وکړو، کله هم چاردام وکړو، بس 2 رکعته نفل کوو. انشاءالله العزیز د الله پاک په خزانو باندې یقین ساتئ، تجربې مه کوئ
چې څومره په یقین باندې دا وظیفه وکړل دا کار وکړو ان شاء الله العزیز څومره پکې اخلاص او څومره پکې یقین او دومره به الله پاک زمونږ او ستاسو کارونه کوي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.